السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته نننی ویډیو زمونږ د جمعې دروازې د فضیلت باره کې دا ډیر خلک مونږ ته کمنټ سو کې قاری صاحب زمونږ ضرورت دي زمونږ حاجت دي مونږ ته څه وظیفه وخایې نو دا خاص د جمعې په ورځ دا څوک چې د جمعې په ورځ دا عمل وکي الله جل جلاله دغه انسان هر قسم حاجت چې ویغه به الله پوره کی هغه عمل څه دی هغه ډیر آسان دی خو دا غي نه مخکې صرف دوه خبرې کول غواړم یو د خپل منځونو پابندي کوي چې په ټیم باندې مونږ کوي چې د الله حکم کیږي چې الله اکبر بس فورا چې کوم دی مونږ کوي او مونږ ته ډیر رجوع مونږ ته ورکې دنیا په یو سیس کې ګوره مزه نشته په یو سیس کې خوند نشته مزه او خوند دا صرف د الله په دین کې دی د الله حکمونه په پوره کولو کې هغه مزه ده او د دوانو جهان سردار مبارک جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک په دغه طریقو کې هغه چې کوم دی کامیابی ده په دغه کې مزه ده سکون راحت اطمینان دا صرف د الله او د الله د رسول په خبرو کې دی جی په بل یو سیس کې نشته د خپل منځونو ډیر خیال ساتي دویم نمبر دا چې دا ویډیو پوره ګورئ د دې مین وجه بدای مین مقصد زمونږ دا دی چې تاسو ویډیو پوره وګورئ تاسو په خپل پوهیږئ جی بیا به پکې واپس کال تا واپس میسج تا پکې اجت نه چې قاری صاحب مونږ پوه نه شو نو ویډیو را سره پوره ګورئ ان شاء الله ډیره فائدہ به مو کیږي نو دا عمل چې کم دی څوک چې د جمعې په ورځ دا عمل وکي الله جل جلاله د هر قسم حاجت هغه پوره کوي هغه عمل څه دی او څه ټیم بکې هغه عمل د جمعې په ورځ د ماخام د منځ نه بعد 15 منټ په سجده باندې اسې پروت او دا عمل بکې یا الله یا رحمان یا رحیم دا به 15 منټ وي د هغې نه بعد به درود شریف وي درې پیری بیا به دعا وغواړي د دعا نه بعد به بیا درې پیری درود شریف وي او بیا به په مخ باندې لاس راکاږي او 100 مرتبه ورپسې استغفر الله وي استغفر الله استغفر الله دغه به وي د هغې نه بعد ان شاء الله چې الله جل جلاله باندې حاجت چې کم دی هغه پوره کی نو که دا ویډیو د هر چا خوښوي هغې خدمت کې دا عرض دی چې نور ملګرو سره هم شیر کړئ والسلام ډیره مهرباني الله مراته خوشاله